याद बदजड़ संगौ बसम मरहम द सबर संबवर्त खायम याद बदजड़ संगौ बसम मरहम द सबर संबवर्त खायम दजड़ अरमान दस मच्छी द्रजदली संगा कच्छी दौद सड़के बा संगा कमा जान बखलास दर्दे हम कमा अलविदा 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 تاسره لوس کوم کنه چې مکمل وشي ستا خواله ودرشم ستا خاون چرته تاله ټف ټایم خو نه درګي نه ولې چې زما پلاس کې داسې شی راغلی دی چې هغه څه نشي کولی څه رمیز رمیز دا خبره نه ده رمیز زه خوږ شوم مړه زه په یو خبره نه پوهېږم ته ډېره بې شرمه شوې که نه زما غیرت چېرته مړ شوی دی ستاسو سره خو څه بل چویس هم نشته ښه Do you really think so? Think. I am sure about it. هادي صاحب څوک چې کوي هغه سوچ نه کوي بس وکړي اسی یو خبره خو راته وکړه ته په ما پسې لګېدلې وې چې رښتیا ووایه رښتیا ووایه که تا ته څه پته وه نو تاسو وویلو خو نه تاسو له صرف دړکه ورکول درځي زه به دا وکړمه زه به هغه وکړمه آخر کې پوس اسې هادي یو خبره راته ووایې که رښتیا واضحه هم شو نو څه به وکړې ما له به طلاق راکې اسې هادي په خپلو کې خبره ده که زه ونه غواړم که نه نو ته ما له طلاق هم نشې راکولی څه چلو شو حیران شوې اکچولی زما په لاس کې ټرمپ کارډ راغلی دی پته شته رمیز زمانه ستا ته حیا په هکله تپوس کو اسې هادي ته جوړېږې ډېر سمارټ خو اسې یې نه تاسو ته پته رسو ما ته اکچولی طلاق پکار دی خو داسې نه زما څه ډیمانډس دي که ما هغه ډیمانډ پوره کول نه سره بېره تاله طلاق درکو نو ته به د حیا کور برباد کې څه یقینا نو بیا ډن دی که نه او ته غواړم دا چې د هغې کور خراب شي نو ستاسو طلاق د حیا کور خراب ما ته زما د سوال جواب ملاو شو ته په رښتیا ډېره بې شرمه یې زه ستا مقابله نشم کولی
څه کوي تاسو تا صحیح ویلیو تاله د طلاق درکول نه سربیره زه هم نشم کولی صحیح خبره ده ولې چې ته واقعي غواړې چې د حیا طلاق وشي خو تاسو ډېر لوی کمعقلتوب کوئ ځان سره اټس اوکے تا خو مخکې هم ثابته کړ چې زمانه لوی بیوقوفه څوک نشته دی بیا سوچو کې زه به د هغې کور تباه برباد کم فی الحال خو تاسو خپل کور برباد کړی دی فریضه میډم پوه شوې په یو وخت کې یو پروجیکټ هینډل کوو نو غوره به وي زما څه پروا نشته زما سره زما سایم دی زما سره دومره مینا کوي ګډ چې فور یو که په تلو تلو کې د دې نه نور سم وړل غواړي نو هغه هم یوسه هیو ا ګریټ لایف دا دې څه وکړل مشوره خو به دې کړې وه که نه د مشورې څه ګنجایش نه و دا چې دا زموږ د دواړو په شریکه فیصله وه داسې څو شو سمدستي سمدستي نه وه مور دا کشالي د ډېر وخت نه روانې وي هغې د سادي له خاطره واده خو کړی خو دومره لویه قرباني ورکول اسانه خو نه وه قرباني هغې څه قرباني ورکړې ده هغې چې کوم لوزونه د واده په وخت کې کړي وو هغه زه هېرولی نه شم بچیه زه تا ته دا نه ویم چې ناانصافي وکړه خو ټول بلیم په ځان ما اخله خاندان والا به هم په تا بد وی نه زینت دې چې څه وایي صحیح وایي سړی چې ښځه ساتي نو هم د هغې د عیبونو پرده پوشي نشي کولی چې پرېږدي نو هغه د یو ځای هم پاتې نشي زه پتا فخر کوم بچې او پتا هم تا د دومره ښه تربیت کړی دی زه ځم چې هغې سره میلاو شم مورو پلیز خو ما ووی که نه چې پرېږدئ تاسو زه به د یو ظلم حساب اخلم ستاسو ټولو نه ما په زوره تا کور نه ویستل والو که تاسو ټول ما په خوشي میدان کې کېننولې نه زما نوم به هم فریضه نه وي آی ایم سوري سما په وجې تاسو د هر څه زغمئ ته ډاکټرانو ټبر دی خو ټول چې دې ته مزغو مریضان دي ګورې ستا راشه دا بېګ اوچت که زما ستاسو ته ټولو خو مازغه خراب دي تاسو ټولو زما پیسې خوړلې دي کله هم به ستاسو ازمېږي نه چابي راکړه ته ګاډي چابي راکې کو دور یو کم سیکنډ چابي ورکا بیگ کې د پټګې کې سمدستي کېده ته ټولو مازغه خراب شوي دي ته یو مازغه به سم کما ټول لیونی په دې کور کې اوسېږي دروازه کولو که ته بار زر کوه کومه چې زه تاله ډالۍ درکول غواړم هغه خو له ما درکړې نه ده ډو یو لایک اټ
وای چې وراته پلیز. ماته ته هم داسې ښکلی ښکارې. مال د هادي نه د رمیز حیا پکار ده. You are the most beautiful girl in the world. دا ما ستا ته پاره کړی دي سیم. ما سوچ کړو چې څه پیسې به ملو شي، خو هغه نور ما سره څه ونه کړلی شو، نو هغه داسې بدل واغستو. سوچ وکړه هغه ته حیا هم پروا ونه کړه. ګینې ما ورته ویلي چې زه به د هغې کور تباه برباد کړم. خیر هیڅ پروا نشته. زه تا سره یم، همدغه ډیره ده. مونږ به US ته ځو، هلته به خپله نوې دنیا جوړو. مونږ ته به ته چا پروا هم نه وي، هلته به مونږ څوک هم پریشانه کولو وال نه وي. مونږ دواړه به ډېر خوشحاله یو. زما سره دومره پیسې دي چې تر څو سیټل شوي نه US کې مونږ ښه په آرام سره اوسېدی شو. ته خپل فلیټ ډیلی که ښه، ستا سره وځم. زه US ته نه ځم فریضه. څه مطلب دی ستا؟ زه US کې نه اوسېږم، زه دلته اوسېږم، همدا زما کور دی. ته ما سره ټوکې کې؟ زه ټوکې نه کوم. تا زه تباه کړم فریضه، هر څه ختم شول، زما کریر، زما مستقبل، هر څه تباه شوي دي. تا زما سره ښه نه یې کړي فریضه. زما نروس بریک ډاون شوی، زه بالکل نه یم پوه شوی چې ته کومې جینۍ سره ما د خپل د مستقبل ښایسته خوبونه کتلي وو. ما به داسې پرېږدي لاړه به شي؟ زه هم تا لمسولی وم، زما د ژوند د ټولو لارو انتخاب هم تا کړی و، او بیا تا زما سره دا وکړو. تا ما سره ښه نه دي کړ فریضه. صاحب دا خو مخکینۍ خبرې وې که نه، او ما ته پته چې زما نه ډېره غټه غلطي شوې ده. خو اوس نوی ژوند به شروع کوو. چېرته نه، هر څه ختم شوي دي. زه خپل د مور پلار یو اسروم، په هغې باندې به څه تېر شوي چې کله یې زه دې حال کې لیدلی یم. ته زما نه، زما د مور پلار مجرم یې. زه به د هغې نه معافي وغواړم صاحب. معافي؟ تا ته پته ده زه هغه ورځ دلته پروت وم په نشه کې چې ستا مس کال راغلی و. هغه ورځ باندې ما سوچ وکړو چې تا نه مې بدل وانغښتو که نه، ما ته به سکون نه میلاویږي. تا زما نه بدله اخیسته. نو نور څه؟
تا ته څه ښکارېدل ستا په عشق کې لیونی شوم ته ځان ګړې څه اخر څه شی ته چېرته ښاپېرې څه صاحب وګوره زما سره کنه ډېره پیسه ده ما ستا دپاره هر څه پرېښودل او راغلم ستا خپل لیدو دپاره صرف ستا خپل لیدو دپاره چې ته د هاتي غوندې سړي خپله نه شوې نو زما به څه شي فریضه اوس ته تللی شې د دې ځای نه دا ته څه کې صاحب تا د خپل کور نه او د خپل ژوند نه دې وباسمه تا سره ډېر زیات پیسې دي که نه ځه ډیفنس کې یو بنګله واخله هلته پکې اوسېږه دا ته ټیک نه کې همدغه یو کار ما ټیک کړی دی الوداع فریضه زما خبره وره صاحب هر څه به ټیک شي که نه موږ یو ځای اوسېږو صاحب موږ یو ایس ته ځو که نه صاحب زما خبره وره صاحب ما ته وګوره صاحب زما خبره خو وره صاحب زما خبره وره دا واخله دا به څوک وړي دا هر څه څه دي دا هر هغه څه دي چې کوم مخکې کول پکارو څه مطلب دا چې وروسته خو ماله د ژوند وجه راکړې وه که نه پته نشته چې زه دې ولې دومره لرې وم چې څه مو شو ډېر بدو شو بچیا خو اوس په داسې نه کېږي اوس به پلار او زه یو ځای اوسېږو زه صرف خپل د بابا دپاره او بابا یې صرف د خپل د زوی دپاره واه دا څه خبره شوه زموږ خو پې هم حق جوړېږي که نه اف کورس مور 100% رمیز یاره نن خو کمال وشو زما ښځه خپل د خاوند دپاره ناشته تیاروي ګورم به چې نور کم اړخه راختې دی تاسو مخ لاس ووینځئ زه ناشته لګومه ازمرې چېرته مخ لاس نه کوي رمیز زه تا سره خبره کول غواړم نو کوه که نه زړګیا ما خو د کله نه ستا په لارو کې سترګې غوږونه پوزه خواره کړي دي ما بیګا د شپې د خپل ځان ستا په حق له سوچ کوم واو او ما ته دا ښکار چې اوس داسې نشي چلیدی موږ له بس لاره ویستل وي طلاق اخیسته غواړې زه تا سره خوشاله اوسېدل غواړم زه غواړم چې ته په ما باندې باور وکړې
ضرور ولی نه اچ اس سره ملاوي ده پرې خودې شي تاسو چې سم وایي زه کولو ته تیار یم بس په ما باور وکړه او ما هم هغه شان اکسپټ کړه څنګه چې زه یم دومره چالاکه یې که نه ته خبره دې تا وراتاو کړو هغه ځای ته رالی کوم ځای چې دې خپله خوښه کوله څه مطلب دی د دې رمیز مطلب د دې دا چې تو هغه شانو سیده غواړې څنګه چې تو ته هادي خوښه یې د هادي زه کله هم خوښه نه وم هغه د همیشه نه عروسه باجي سره مینه کړې ده او اوس او وادي فریضه سره شوی دی زما د سترګو د مخې ستاسو د دوانو رومانس چلیږي او ته وایې چې زه دروغ وایم ما دا خو نه دی ویلې ما خو دا نه دی ویلي ما خو هغه نه دی ویلي نو څه وایې ته I just wanted you to trust me that's it د ټرسټ والا جوړه شنو ټرسټ به کومه که نه خیر نن ځو که نه هلته ماښام وبی ګورو مال چې راځې نو د بل چا خبرې مه کوه داسې هم دا وي تر څو وفا سره به مخ بې وفا وي که مخ مال چې راځې د دنیا خبرې مه کوه السلام علیکم السلام علیکم څنګه یې ته؟ د الله شکر السلام څنګه یې علیکم ته چل دی ډېر په رومانټیک موډ کې کومه سندره دی اوروله دی ته هاي زما سره د ایچ اس رور بس چې کومه مې ورته واوروله ولې حیا او وګوره څومره خوشحاله ده ډیره هسې شکر دی نن ستا موډ هم ښه دی کنې ما خو ګڼل ته خفه یې زما نه دی به تا نه ولې خفه کیږي رمیز سره د اوښې یې هله اوښې دې ورته ووې توبه وکړه انټي د دواړه سکه رونه خویندې خو نه دي د سکون هم زیاته مضبوطه ده دا رشته دا زما لور ده خو هسې انټي په ما باندې ډېر ښه لګي چې زه تاسو داسې ګورم ولې چې ما ته د کور نه مینه نه ده میلاوه شوې نه نه رمیز ته هم زموږ د فیملي حصه یې څه پردی خو نه یې حیا سادي سره ملاویږي زه یې اوس راولمه هسې څه خبر ده انټي د ایچ اس رور نن موډ ډېر زیات ښه دی داسې ښکاري چې فریسه ورندار پې څه جادو کړی هغې به پې څه جادو کو هغه خو لاړه لاړه چېرته هادي فریسې له طلاق ورکړی دی نو ته غواړې زه په تا باور وکم چې ستا عاشق خو خپل ښځې له طلاق ورکړو مبارک شه 50% کار خو وشو آی سویر دومره مکاره سړی دی ما ته خو هغه ویل هم نه هغه خو ستا د چاچي د خولې نه ووتل او ته کله خبر شوې زم تاسو سره خبر شوی رمیز دروغ مه وایه هغه موبایل درکړی تاله وای رمیز خیا آی سویر هسې آفتي پلین یې جوړ کړی دی هلته هغه خپل ښځې له طلاق ورکړو او دلته ته ما سره وعدې کوي چې زه په تا باندې بلایند ټرسټ وکم
ستاسو د دوانو پنځه ګوتې په غوړو کې او سر په کړای کې. تاسې هیڅ خبره نشته رمیز. څنګه خبره د سویټ هارت؟ هسې هغې تا ته ویلي کله و ها په پکنیک کې؟ قسم دې چې ماته نه و پته رمیز. دروغ مه وایه. لاس رالم مه راوړه. ښه نو زه که لاس راوړم خوښ دی نه دی؟ د هغه لاس لګول ډېر خوښ دی ستا. هسې هغه تا ته څه ویلي دي؟ څه وویل هغه؟ رمیز ماته نه و پته چې زه فریسه پرېږدمه او ته ته رمیز سره لفظونه کوه. دومره کمکل ګڼې ته رمیز. دا څه وکړل تا؟ دا دې څه وکړل؟ زړګیا زه تا وهم خو نه سویټ هارت. زړګیا دا دې څه وکړل؟ اوس به زه تا ته سکیټینګ څنګه زده کوم؟ حیا څه کوې ډارلینګ؟ هی خپلې راله مات کړه یار. حیا بس که کنه اناف از اناف. ښه بیبي بس کا اوس نور جنګ را سره مه کوه. واټ از رونګ ود یو مین؟ اناف حیا. او دا دې څه وکړل؟ I'm so sorry رمیز. ما په قصد نه یې خوږ کړی رمیز. زه په رښتیا وایم داسې هېڅ هم نشته. زه ستا ښځه یم رمیز. زه به تاله دوکه ولې درکوم؟ رښتیا وې؟ په رښتیا وایم. نو سمه ده تا وویل زما زړه صبر شو. تو خو خبر هم نه یې زه تا سره څومره مینه کوم او که تا چېرې زه پرېږدې ښودم او لاړې نو زه به تا کلم یوازې نه پرېږدم رمیز. کله هم نه. Do you promise? Yes, yes. زما بچی زما زړګې زما رمیز رمیز پلیز رمیز. څه کېدا ته؟ ولې ته تښتې؟ تختې او خپل محبوب پسې ځې که نه؟ زه تښتنو زه مړې پټپټونې کوو پټپټونې کوو. دواړه داسې لاړو تاسو ایثار نه کړو څه؟ زه خو په خپله څه پوه نشم چې اخر دا څه چلو شو. څنګه چې ورته ما ستا د فریضې په حق لوي هغه پاسېدو او لاړو. ښه ما له پکار و چې نه مې ورته ویلې. نه ښه مو وکړو. ګینې هغه به دا ګڼل چې زه څه پټومه. اسې حیا هم ډېره غلې غلې ښکارېده. زه خو پریشانه شوم. تا خو وې هغه نن سبا ډېره خوشحاله ښکاري. ما هم دا ګڼل چې کېدای شي هغه هم دا غواړي. ګینې رمیز ته مې دومره کار کېږي چې زه تاسو ته ویلی نه شم. څو ځلې ما حیا پوه کړې ده خو خبر نه یم چې ولې د هغه نه دومره یېرېدلې ده چې د هغه په هکله څه اوري او نه څه وایي. اسې حیا یېرېدو واله خو نه ده. ایگزیکټلی پته نشته چې هغه په حیا څه ظلم کوي چې هغه دې دومره ویېرېږي. خبر نه یو. یو وخت ودرېږه د زړه سره دومره تادي ته صدا یو خودي جو بل کړم او نورې دا سېړی.
वखुद्रेगा डार्लिंग। تا به موږ ته اشاره خو راکړې وه، خبر کړې خو به دې ومنګه. موږ به ته دومره ظلم ته نه وي پرېښودې. نه چاچی، دومره اسانه نه وه. رمیز څه هم کولی شي، که چاله څه ضرر ورکړی وي نو هغه یې چاته هیڅ نقصان نشي رسولی حیا، او تا ته د یېرېدو هیڅ ضرورت نشته دی. بس اوس به زه تا نه پرېږدم هلته، خپل د ځان سره به دې ساتم مدام. ما له به تلل وي. آخر ولې؟ I am pregnant. حیا پتا څه شوي دي؟ ته په کومه دنیا کې پاتې کېږې حیا؟ دا یې 20مه صدۍ ده، تا ته د خپل حقونو باره کې هېڅ پته نشته. دومره هر څه کېدو نه پس ته بیا هم واپس کور ته تلل غواړې؟ زما تلل ضروري دي چاچی. تو مور جوړېدو والی د دې دا مطلب نه چې تو به هر ظلم وزغمې، چرته هم نه. ته د دې ځای نه د واپس تلو سوچ هم نشي کولی. ما دا سوچ کو چې کیدای شي چې بیبي وویني او بدل شي. هغه به نه بدلېږي. تاسو څنګه خبر یې؟ ته واپس تلل غواړې څه؟ زه بس هغه کول غواړم کوم چې صحیح دي. اسیم چې مور پلار د ماشوم نه لري وي دا هم صحیح نه ده که نه چاچی؟ تا ته داسې ښکاري؟ زما د وینا مطلب دا نو چاچی، تاسو یې غلط ګڼئ. تاسو خو ماله ډېره مینه راکړه، د کومې چې حد نشته. بیا هم ستا مور خو جوړه نه شوم. مورو پلیز، تاسو ته پته ده چې حیا ستاسو سره څومره مینه کوي. دا وخت چې هغه کومه خبره کوي هغه بالکل ټیک ده، خو بیا به هم زه د دې ځای نه واپس تلو ته دا نه پرېږدمه. خبره ختم. تاسو رمیز نه پیژنئ، لیونی دی هغه. ته رمیز خو به زه ته د هغه فکر پرېږده، پوه شوې؟ ته ستا کار دی دا وخت آرام کول بس. زه یریږم چاچی. حیات اوس په خپل کور کې یې، د یاري هیڅ خبره نشته. ته لاړه شه کمره کې ویده شه، خوب به درشي تاله. پاسه هادي تا کمرې ته بوځه. حیا ته خبرې چې زه ستا سره څومره مینه کوم، ځان ورکولی شم ستا دپاره، ځکه پلیز ماله دوکه رانه کې. ته خبرې یې که نه څومره لیونی یم، آی سویر زه په ځان باندې کابو هم نشم ساتلی. کنې هسې به په تا باندې تیزاب واچوم او زه به ستا HS هم ووجنم، مرګونه به وشي، ته کلاره کښېنه. تا را سره ښه ونه کړل هادي. زما حیا دی بوتله ښه دې ونه کړل.
پته ده څه ما سوچ کړی چې زه به خپله حیا چېرته لرې بوځمه تا را سره ښه ونه کړل هادي زما حیا دې بوتله ښه دې ونه کړل رمیز ښه دی ونه کړه چې زه دې راوستم څنګه دې پرېږدم